ډېر ښکلې موقع ده او اوس موږ سره په دې پروګرام کې د پی ټي آی اهم رکن ملک عرفان صاحب ته خواست دی چې راشي او خان سره مېلو شي او په هغه کې باقاعده شمولیت اعلان شي. مشوره واغشته اعلان کې زمونږ اوښې دی او هغه دامان ته مونږ پسې راغی او مونږ یې ټول وروڼه راجمع کړو چې زه یو داسې کار کوم هسې نه چې سبا تاسو ما په میدان پرېږدئ. څنګه هم خوښه ده چې د ټول یو اتفاق شو یوه خبره شوه نو د هغې نه پسې بیا د شمولیت اعلان په قومي وطن پارټۍ کې وکړو. اوس د ملک ظهور صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. رحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. جناب صدر جلسه په سټیج ناست درنو مېلمنو، جناب د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر او د ځوانانو سرلښکر او انشاءالله د مستقبل وزیر اعلی او په پینډار کې ناست درنو مشرانو، همزولو، کشرانو او موږ سره شمولیت کوونکي ملګرو، السلام علیکم. د ټولو نه مخکې زه د جناب سرتاج خان او د هغه سره د ګڼ شمولیتي ملګرو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې په دې لنډ تنګ ټایم کې دا دومره لوی پروګرام جوړ کړو او د خپلو ډېرو مصروفیاتو باوجود قومي وطن پارټۍ ته ښکلا او ځلا ورکړه. جناب صدر وخت ډېر کم دی، زه یو څو خبرې کول غواړم. د قومي وطن پارټۍ د هغه کارکون سوچ په خپل ځای دی، ټیک دی، خو اوس جناب سکندر خان شیرپو په سیسټم کې تبدیلي راوسته. نو دا یو کار د یو کارکون خپل سربالا ته د رسېدو لپاره یو لوی سنگ میل دی، ځکه چې د نن نه مخکې کوم طور طریقه کوم یو سیسټم او د یو کارکون د خانه پورې تګ به د خلکو په وساست کېدو چې په هغې کې به د پارټۍ مشرانو د یو غریب کارکون ته رسېدل ډېر مشکل و. سکندر خان د دې خبرې په مد کې دا فاصلې ختمې کړې. هر کارکون د پارټۍ مشرانو سره بلا ججک خپل رای، مسلې او د پارټۍ د ترقۍ په مختګ دپاره د پارټۍ مشرانو ته خپله خبره مخکې کولی شي. د سکندر خان کل اعلان دی چې هر کارکون ما سره ډایرکټ ملاقات کولی شي. د دې نه علاوه ما او جعفر شاه صاحب ته چې د شبکار علاقې کوم ټاسک میلاو شوی دی، زما په خپل الله یقین دی چې زه به د ټارګټ نه زیاتې شمولیتي پروګرامونه کوم او زه به د پارټۍ زاړه او نوي شمولیتي ملګرو ته خواست کوم چې راپاسي او په هر کس په خپل ایماندارۍ سره لکه جمشید خان، ملک میر صاحب، رحمان ګل صاحب او د نورو ګڼو ملګرو په شان هلې ځلې شروع شپه او ورځ یو کړو چې سکندر خان ته دا ثابت وکړو چې د شبکار د تحصیل د سیمې د خلکو د قومي وطن پارټۍ سره څومره مینه ده. اصلاحي کمیټۍ مشرانو ته خواست کوم چې کوم ځای کې د پارټۍ ملګرو کې خفګان وي، ناراضګي وي، چې هغه په خوله کړو. دا یو مثال دی، یو هندو چا پخپو وو او چغې والې چې سر مې درد کوي. خفګان زموږ په خپلو کې دی او نقصان پارټۍ ته رسي. نو موږ به دا شی راباسو او د پارټۍ په خپلو ملګرو کې چې کوم د غبي خفګان وي هغې د خفګان د ختمولو لپاره به کوشش کوو چې هغې یو موټی کړو. موږ په اټکي کې د جمعیت علما اسلام ګړ دی، پکې ډېر حده پورې کامیاب شوي او نورو درنو ملګرو سره زموږ ملاقاتونه شروع دي. بعضې وخت کې مشکلات هم وي، ناامیدي هم وي. موږ مشکلات او ناامیدۍ ته نه ګورو او خپل کار ته مو کار ویلی دی. په پیر قلعه، د لزاک، رشکۍ، MC 1 2 3 په مټه مغولخیل او کتوزو یونین کونسلو کې ډېر مطمئن یو او ډېر ګڼ ملګري نوجوانان بوډاګان زموږ قومي وطن پارټۍ کې چوک در چوک شمولیتي پروګرامونه شروع دي. زه د پینډار کې ناست هر ملګري ته خواست کوم چې خپل وروڼه دوستان پارټۍ کې د شمولیت لپاره ورله بلنه ورکړي. والسلام.
کوم چې هغې راشي او خپلو مرګرو ته ټوپۍ په سر کې خو د هغې نه مخکې د مشر خان یو څو خبرې ما په شعر کې ننغښتې دي نو زړه مې غواړي چې د سکندر ته هم وورومه چې داسې نه ده چې امیر او یا نواب یم داسې نه ده چې امیر او یا نواب یم زه د هر غریب فقیر د خپو تراب یم او ته چې ځان ته پښتون وایې نو زه څه یم ته چې ځان ته پښتون وایې نو زه څه یم رښتیا وایه د شیرپو که د پنجاب یم او نور په ګوته نه پټېږي دا متل دی نور په ګوته نه پټېږي دا متل دی په معنی مې د نوم پوشه زه آفتاب یم پام ګمان چې د بېننګ په ما ونه کي پام ګمان چې د بېننګ په ما ونه کي زه د هرې پښتنې د مخ نقاب یم او پرې مسپړه راتلې راپسې نه شي پرې مسپړه راتلې راپسې نه شي زه سکندر هغه مارغنې یم عقاب یم او په محفل د ملنګانو کې مې ګوره په محفل د ملنګانو کې مې ګوره ګل یوسفو په محفل د ملنګانو کې مې ګوره ګل یوسف په د ملنګ د غېږ رباب یم او نور په نوم د پښتونخوا مې خوړې نه شي نور په نوم د پښتونخوا مې خوړې نه شي ځان ور دې لا وکړې په سیلاب یم سرتاب او د خپل هغه ملګرو چې کوم دوی سره راتلونکي جمعې له د بدي ماما زوی ملک عمران بیاري کې عرفانو د خوا چوکۍ سره په دې را روانې جمعې له د هغوی پروګرام دی خو هغه به مونږ خان سره ډسکس کوو چې هغه دوی ته څه ټایم فارغ او ځکه چې ډېر لوی خلکه قومي وطن پارټۍ ته راورسېدل او مونږ سره شمولیت دلته کې د پی ټي آی نه راوښتو قومي وطن پارټۍ کې شمولیت وکړو او بلې جمعې له به انشاءالله چې ښه په درناوي د هغه ځای ته ځو